آینده لپاره به مونږ داسې نه کوو، مونږ توبه ده په قرآن درې ووایم. زما جمیل احمد نوم دی. مونږ پرون یو ویډیو کړې وه په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه د مولانا فضل الرحمن صاحب او د مولانا محمد علي شاه د افیکټ مونږ بېعزتي کړې وه، بې حرمتي مونږ کړې. مونږ معافي غواړو او د جمعیت علما اسلام د هر کارکون نه معافي غواړو، خاص کر د مولانا فضل الرحمن نه او د مولانا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګوره تر اوسه پورې چا چې په علماو پسې بد رد کنسل کړي او یو پروپاګاندا یې کړي، نو هغه چې کوم دی سافټویر یې اپډیټ شوي او انشاءالله اپډیټ کیږي به، ځکه چې د علما کرام په دې اوس وخت کې دغه د خلکو په نظر کې دومره سپک، دغه خلکو دومره ځان ته سپک کړي، دومره که یو انسان راولګېږي او هغه بار بار لګیا وي چې علما کرام په صحیح لاره نه دي، آیا زه د دې خلکو نه دا پوښتنه کوم چې آیا دوی دغه تر اوسه پورې دغه وخت چې دوی په دې مدرسو کې تیر کړو، په دې تکلیفونو مشقتونو کې تیر کړو، نو دا چې کوم دی هغوی بیا دغه وخت فضول تیر کړو؟ دا خو هغه علما کرام دي چې هغوی په لوږه باندې هغوی دغه علمونه کړي او هغه چې کوم دي نن بدنام دي او دا داسې خلکو بدنام کړي. ګوره جمعیت ملګرو، د پی ټی آی دومره ګنده فتنه ده، دومره چې په هغې کې تر اوسه پورې یو داسې پروګرام پی ټی آی والا د نرشي ما ته یو پروګرام داسې وښیي چې هغې کې د علماو ګستاخي نه وي شوې، یو پروګرام د ما ته داسې وښیي. نو او ظالمانو، د تر اوسه پورې چې تاسو دومره ګستاخي وکړي، باید چې د نن نه بعد دغه عزم ځان سره وکړو چې موږ به د علماو سپکاوی نه کوو. نو آیا د علما کرامو څه کړي؟ قاید صاحب داسې څه داسې کار کړی چې هغه د اسلام په خلاف یا د عوام الناس په خلاف؟ قاید صاحب خو تر اوسه پورې همیشه هغه حق ویلی او تر اوسه پورې ډټ کر د مظلومو سره او همدارنګې بې وسه خلکو سره هغه تر اوسه پورې چې کوم دي برقرار په خپل میدان ډټ کر ولاړ دی او مقابله کوي. ګوره دغه دا چې کوم د پی ټی آی فتنه څومره کارکنان دي، دا غصه دوی ته په دې وجه ورځي چې دغه مولانا صاحب دغه عمران خان چې کوم دی هغه ولې وغورځولو. نو ګوره دا پی ټی آی والو ته ویم چې هر یو داسې نجس او داسې ګندګیر سړی رادرومي او د پاکستان په کرسي کینی، نو جمعیت انشاءالله العزیز قائد صاحب هغه چې هغه سیاست میدان ته راوتلی، نو تر اوسه پورې داسې نجس ګنده خلک په کرسي نه دي پرېښي، الحمدلله. نو ملګرو، دا صرف د کسانو سافټویر چې کم اپډیټ شوی و هغه مې تاسو ته وښیلو. نو دا ویډیو دومره شیر کوي چې د فتنو ته پته ولګېږي، د پی ټی آی چې کومه فتنه ده، ویډیو شیر کوي او په کمنټس کې ښه داسې ښه کمنټس وکړئ چې هغه کنځلو ولا نه وي او ویډیو مخکې شیر کړئ.